حضرت امام حسن بصری رحمه الله تعالی یو لوی ولی الله تیر شوی دی الله ډیر مقرب دوست و لوی محدث هم لوی صوفي هم د دوی یو شاګرد و مرید و نوجوانی کې د هغه خاوند وفات شو خاوند نه یو زوی و دې سوچ وکړ چې زه که خپل نوجوانی خیال وساتم او چرته بل خاوند وکم نو ټیک د زما زندگی خو به جوړه شي خو زما دا یو زوی دی د زما تربیت زما د خپل مینې نه به وغورځي او دی به بې رهروي او بې لارهتوب اختیار کړي او تباه به شي دې په بنا باندې خیر ده زه به خپل سر ویښتان په دې بچي باندې سپین کم خو د دوی تربیت وکړم دا د امام حسن بصری رحمت الله علیه شاګرد د خپل زوی تربیت کې ولګېده خو تربیت کوشش وکړو خو چې دی نوجوان شو پلار مال دولت ورته پریښی و دی د بد عملو ول نوجوانانو شکار وګرځېده هغوی سره ناسته پاسته شروع کړه د هغوی ملګرتیا شروع کړه او ډېر زر وشو چې د هغه کومه نیک اعمالو هغه پرېښودل او بدو اعمالو کې شپه او ورځ لګیا شو مور یې په دعاګانو په خواستو په منتونو په زاریو ورته ستړې شوه خو د مور خبره وانه اورېده امام حسن بصری رحمت الله علیه مجلس ته بوتلو هغوی واز او نصیحت ورته وکړو په د باندې اس اثر ونکړو هلته خو بیا ورته بعضې بیا به نه کوم خو را به هغه خپلو بدو اعمالو کې به لګیا و څو کاله یې په دې ګناهو کې تیر کړل شراب او نیشې شروع کړې وې هغې نه صحت خراب شو او بسې مرګ ته را ورسېدو اوس په دې وخت باندې چې دی بستر مرګ باندې پروت دی مور خواست ورته شو په زمانه کېدای شي الله تبارک وتعالی صحت درکړي یا که صحت یې نه کړو در اوس مړ شوې الله ته به څه جواب ورکوي بچیه راشه توبه وباسه هغوی باندې اثر وکړه توبه یې وباسله او توبې نه پسې ورته ویل چې امام حسن بصری رحمت الله علیه ته ورشه چې زه دوی په وړاندې هم توبه وباسم او دویم نمبر باندې ورته ووایي چې زما جنازه به هم کوي هغه ورته چې ټیک شو زه ځم امام حسن بصری رحمت الله علیه ته ورغله هغوی سبق خوایلی وو قیلولې ته آرام دپاره سملستی وو دوی دروازه وټکوله چې داسې میلمنه راغلې ده هغوی له خوب نه راپاڅېدو چې څه چل دی وایي زوی مې داسې په بستر مرګ باندې پروت دی وایي چې ما ته دې واز و نصیحت وکړي او زه دوی په لاس توبه وباسم وایي نه ورځم دا دوکهباز دی بار بار وعده ما سره وکړي او بیا یې خوري وایي نه چې دا ځل یې مني وایي نه ورځم په خاجي بیا یوه بله خبره هم کړې ده وایي چې کېدای شي زه مړ شم ما جنازه به دی کوي نه یې کوم دا مې یوه ورځ په لمانځه نه دی لیدلی زه د جنازه نه کوم ورځه شاګرد یې وه استاد سره خبره نه شو اړولی راله چې راغله زوی ورته وایي چې ای زما مورې نیکانو خلکو هم زه وغورځولم اوس داسې وکړه چې کله مړ شم یو وصیت به مې منې وعده مور نه واخیسته ورته یې داسې به وکړې چې د کور په صحن کې به ما ته به مرۍ ته رسۍ واچوي او صحن کې به مې تاو راتاو کې ځکه د سپو معامله سره وکړه چې خلکو ته عبرت حاصل شي چې کوم کس د خپل الله او د خپل مور حکم نه مني هغه سره داسې حشر پکار دی او دویم نمبر باندې زما مورې او وصیت مې دا دی چې مسلمانانو قبرستان کې به ما نه داخلوي هلته به مې نه دفن کوي
ولې ځکه چې ما ډېر زیات ګناهونه دي زما د ګناهونو د وجې به قبرستان والو ته تکلیف وي په دې صحن کې به مې خښ کې چې بل چاته ما د وجې نه تکلیف ونه رسي او بیا یې سا ورکړل وفات شو په دې منځ کې دروازه وډبېده امام حسن بصري رحمت الله علیه راغی چې دا وروتله دا خو امام حسن دی وایي استاد یې څنګه راغلی تاسو خو ویل چې زه نه ورځم نه جنازه په کوم دی خو وفات شو وایي زه تاسو نه پس سملاستم خوب راغی او خوب کې ما ته ویل کېږي چې ای حسنه زما یو ولی الله جنازې نه تا ولې انکار وکړ لاړ شه او زما ولی جنازه ادا کا نو داسې یو غایبانه آواز مې واورېدو راویښ شوم او رامنډه مې کړه نو دا ما عزیزانو د یو کس آخري ټیم کې رښتینې توبه وباسله او ویل چې زه د الله تعالی جل شانو نافرمان یم ما سره دی سپو معامله وکړي لکه سپی چې مړ شي او غاړې ته رسۍ سړی ور واچي او بیا راوکاږي ما داسې وکاږی ادونه عاجز ځان ورته ښکاره شو چې قبرستان کې به هم داخل الله تبارک وتعالی د دو ګناهونه معاف کړل او نیکانو کې شمار کړ موږ تاسو ته پکار دي چې خپل ګناهونه باندې الله ته تائب شو الله تبارک وتعالی نه بخښنه وغواړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين